السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، لکه تاسو ته څرنګه پته ده چې کوم نن مینه محبت په پښتنو کې د ګیلمن وزیر ته ورکو او لا ورکوي، لګیا دي په جای د استقبال برپور طریقې سره کوي. زه دومره وایم چې موږ پښتانه همیشه هر یوې وقوعې بار موږ دا ویلي دي چې هر یوې نوې وقوعې موږ انتظار کوو، په هغې موجوده باندې موږ اظهار افسوس وکړو. افسوس په موقع باندې وي، هغه 2-3 ورځو بعده کیسه بیا ویروي، موږ هیره کړي او نوې وقوعې ته انتظار چې یو. زه دومره وایم چې پښتون قام چې څومره نن راوتلی ده، څومره نن ګیلمن وزیر سره مینې محبت اظهار کوي، دا که چیرې داسې برقراره وساتي او د ده مرګ باندې زه وایم چې کم از کم دا ټول پښتانه هر چې کوم ځای نه تعلق لري یو اواز سي، یو موټی سي او راټول سي او د ده کوم منشور و او د ده کومه ناره وه په هغې نارې باندې د ده مخ ته قدم واخلي او دا قوم دپاره چې مسلسل دلته مونږ سره زیاتی مونږ قام مشران موږ داسې ښاغلي خلک مړه سلل او یو داسې ده چې مړیږي او دې تپوس ولچوک نسته چې تر څو پورې دغسې تاسو موږ خاموشه یو، تاسو موږ په دې غږ نه کوو او بزدلي مو په زړو چې تر هغې پورې دا موږ مسلې نه حل کېږي. یو به ځي، هر سړی به د خپل وارې انتظار کوي. نن چې کومه مینه محبت دته میلاو شو، دا د کوم د مین و او کوم همیشه حق سچ خبره کړې وه. نو خبره صرف دومره ده که چیرې موږ پښتانه داسې مخکې ډېرې غټې وقوعې سلي دي او دا ګیلمن وزیر غوندې دغسې وقوعو باندې موږ همیشه تعزیت کړی ده، خو عملي کار موږ تر اوسه پورې نه ده کړی. او که چیرې موږ دغسې په هغې په دا ټولو دغسې وقوعو باندې خاموش سلو نو د تاسو موږ ټولو ډېره غټ تباهي په طرف روان یو. دلته خپل حق غوښتل، خپل حق دپاره درېدل دا یو قرباني غواړي، دا بهادري غواړي، دا بزدلي نه بهر راوځو. خدای رسول ته وګورو چې څومره نن خلک پریشان دي، څومره چاته دُخ رسېدلی او څومره خلک د افسوس اظهار کوي. دا اظهار او دا دُخ نه راوځئ او عملي جامه دې ته ورپېناو کړئ او دې ده چې کوم سټرګل و او د ده کوم جنډه وه هغې باندې ودرېږئ چې چېرته هم پښتون سره چېرته هم څوک زیاتی ظلم کوي هغې خلاف په تاسو موږ درېږو. یوه ورځ به درېږو خامخا، نو چې یوه ورځ درېږو نو په کار ده چې موږ اوس را ودرېږو، اوس را چیک سو او موږ دغسې خلک خپلې چې کوم موږ سرمایه دي قوم عام موږ له خپل جان نه دې نه خلکو نه محرومه نه سو. مننه یې، شکریه.